جناب یوسف علیہ السلام د واقعي دویم نشس مونږ د دې څخه شروع کوو چې تر دې پورې مونږ د یعقوب علیہ السلام بیان کړو چې یعقوب علیہ السلام د خپل ماما د لور سره چې نامه لیاوا یا لیاوا دا غي سره نکاح شو لاشپت 13 شو سحر شو چې کله سبا شو نو یعقوب علیہ السلام خپل ماما چې دا غنامه و لابان هغه ته ګیله کوي چې تا نه ما مطالبه د راحیل د نکاح کړی و او تا مال په نکاح باندې لیا راکا نو دا خو تا ما سره دوکا وکا ماما ورته عذر وړاندې کوي ورته وایي چې اے یعقوب علیہ السلام زمونږ د علاقی رسم او رواج تور طریقه دادا چې مشر لوري په کور کې وي نو کشر به نه واده کوي اول به مشر واده کیږي بیا به داغه نه بعد کشر واده کیږي کوم چرته مشر لور پرېږدو کشره په نکاح باندې ورکو واده شي نو بیا خلک عمر لدا پیغور ور کوي چې یراغه مشر لوري په کور باندې اوسه طلاق نه واده کوي او کشره واده کوي کې سفر کو سم مسله وا نو ما د خلکو د پیغور د بچکولو د وجنا تا تمال لیا په نکاح باندې درکا تعالی ما راحیل په نکاح درنکا جناب یعقوب علیہ السلام ورتوای چی ما مطالبه د راحیل کړي و تعالی یا راکا ماما ورته عذر وړاندې د عذر نه بعد ورته ماما وای لابان ورتوای یعقوب علیہ السلام ته اے یعقوب علیہ السلام کته دا غواړي چې تر راحیل په نکاح باندې والی نو چې څنګه شرط د دې لیا د نکاح لګیدلې ده دغه شرط به د راحیل د نکاح هم وي زبدا دویم لورم تعالی په نکاح درکم خو شرط بداوی چې لس کاله به زما په کور کې زما د ګډو چلو نور خدمت کې چې لس کاله د خدمت نور پوره کونو داغه نه بعد به خپل دویم لور تعالی په نکاح درکوم نو یعقوب علیہ السلام د لس کالو تم غاړه کې خودله لس کاله خدمت یو کو نو لس کاله بعد ول لیا په نکاح ورک دویم لور مطالبت نه کوي لس کاله نور خدمتو کا یعقوب علیہ السلام لس کاله ورکر نور خدمت کوي نو چې لس کاله خدمت پوره شو داغه نه بعد ول خپل دویم لور راحیل هم په نکاح باندې ورک د جناب ابراهیم علیہ السلام د زمانه نه تر تورات شریف نازلې دو پوری دا شریعت چې په یو کور کې یو سړی باندې دوه خويندې په یو ټیم واده کېدل یا رستو مخ کې واده کېدل دا جایز د ابراهیم علیہ السلام دور نه تر تورات نازلې دو د موسی علیہ السلام دور پوری دا مسله دا دغه شریعتو چې یو سړی دوه خويندې په نکاح غستې شي زمون په شریعت او دین او اسلام کې دا منع دي چې یو سړی په یو ټیم کې دوه خويندې په نکاح باندې واخلي یعنی په یو نکاح کې دوه خويندې یو سړی ته جمع کېدې نشي د سورۃ النساء 15 سپاره آیاتونه دي وان تجمعوا بین الاختین الله تعالی فرمای چې تاسو په یو ټیم کې په نکاح کې دوه خويندې تاسو نشي ساتلې یو خور په نکاح واخلا هغه چې وفات شي دغه نه بعد دغه جنې بل خور په نکاح غسته شي دا خیر دی خدا چې هغه ژوندې د استا په نکاح کې د اوته د دې بل خور سره نکاح کې نو دا ناجیز ده دا حرام دي زمونږ په شریعت کې دا جایز نه دي اوس چې کوم دی یعقوب علیہ السلام لس کاله خدمت ورکړو په دې لسو کالو کې د دې یوې خوري چې د مشرق خوري ولا یاوا د دې شپږ اولاد پیدا شو په لسو کالو کې شپږ بچیو شو دا دې مخوري په نکاح واغسته یعقوب علیہ السلام دا لیا دویم مخور یعنی مطلب دا دویم وادیو شو د راحیل سره لس کاله بعد د دې راحیل چې کله واده کېدو نو د یوسف د یعقوب علیہ السلام ماما کرا شل کاله پوره شي لس کاله د یوې نکاح لپاره خدمتو کو لس کاله د دویمې نکاح لپاره خدمتو شل کاله پوره شي دي دویمه جنې په نکاح باندې واغسته دا غي نامه د راحیل د دې ډومبه زنانه شپږ اولاد شوي دي
دویمه په نکاح واغسته د دین اولاد نکیږي د راحیل اولاد نکیدو څه زمانہ تیر شو د دې اولاد نکیږي راحیل چې کوم دی یو وینځو په کور کې راحیل کرا داغه نامه بلها دغه بلها وینځ چې کوم دی د راحیل وینځوا د دې آزاد کا او خپل خاون یعقوب علیه السلام ته ویل چې دې سره نکاح وکا نو یعقوب علیه السلام د هغه سره نکاح وکا د دې وینځو چون کې نو د هغه نه د یعقوب علیه السلام دو زامن شو چې دو زامن ته نو شو نو دلته چې کوم دی مشر خور یو کته چې ښا زما د خور زما د تس نه زما بچیشتو داغي نو دی خپل وینځ چې کوم دی خو ما خاون له پریکا باندې ورکا نو خورم په تشت کې راغی انتقام اخلي نو هغه چې کوم دی یو وینځ وا داغي نو مو زلفا هغه زلفا چې کوم دی یعقوب علیه السلام ته پریکا باندې ورکا او د هغه نن بیا د زامن دی یعقوب علیه السلام وشو نو دلته چې کوم دی شپږ زامن د لیانو دو زامن د بلحان شو او دو زامن د زلفان شو نو لږ زامن د یعقوب علیه السلام پوره شو اوس په دغه وخت کې د دې راحیل په ګډه باندې یو امید پیدا شو او دا ډیره زمانہ بعد پیدا شو او دا یعقوب علیه السلام یا د لابان کړه د خپل ماما کړه اوسېږي امید پیدا شو څو وخت تیر شو نو د امید معصوم پیدا شو چې وی کته نو هغه ډیر زیات حسندار معصوم دی هغه باندې پلار د ډیر محبت نه یوسف نامه کې خودله لږ زمانه مخ کې شوی دی یو لسم زوی شو نو هغه باندې یوسف نوم کې خودو د دې زوی په کې دوه باندې تقدیر بدلیږي د دې زوی په کې دوه باندې حالات بدلیږي اوس یوسف علیه السلام دنیا ته تشریف راوړلو یوسف علیه السلام پیدا شو جناب یوسف علیه السلام پیدا شو دا یعقوب علیه السلام یا د ماما سره اوسېږي خدا بچي په پلار باندې د دې لسو بچو نه زیات ګران دي وخت یې دو کال دو دې کې منځ کې بیا تیر یوسف علیه السلام تخپل دا یعقوب علیه السلام تخپل مور را یاد شو چې زما مور په کنعان کې و او زدل فدان تراغله ما فدان کې ماما کرے ما نو یعقوب علیه السلام تخپل مور را یاد شو چې دا خو د پاسه شل کال تیر شوی دی منځ کې او ما مور سره یا ملاقات نه دی کړی د مور په اجازه دل تراغله مغیره تل چې استوګ اختیار کا نو یعقوب علیہ السلام سے د پاسه شل کاله بعد ماما ته مخ راوړلو ماما کسته اجازت وی او تخفکیږي نه تخفکیږي نه نو زبا باقی لاټ سمو دا باقی شپې به د خپل مور په خوا کې سبا کوم ستا اجازت دی زدا خپل دواړه خزم ځان سره بوزم سلور واړه خزم او دا خپل اولاد او بچیم بوزم او خپل کډ وړم نه واپس کنعان تزم د خپل دادا وطن تزم د ابراهیم علی السلام دار الهجرت تزم د ابراهیم علی السلام دار هجرت فلسطین کی بیا کنعان وای کنعان تزما کسته اجازت یو خفغان نوی ماما ولا په خوشاله سره اجازت ورکو خډیر زیات مال ولا ورک ذکر د یعقوب علی السلام په ورتک سره د ماما په مال کې الله ډیر زیات برکت چولې د لابان په مال کې یعقوب علی السلام تپلار اسحاق علی السلام دعا کړې وا دا هغه دعا اثر داو چې د یعقوب علی السلام په ورتک سره د ماما په مال کې الله ډیر زیات برکت واچولو د انبیو دعا وا او سکم دې سنور بی بیان دي او یول زامن ول الله ور کړی دی یعقوب علی السلام لا ډیر زیات مال حال ور سره دی یعقوب علی السلام د فدان نر روانيږي کنعان فلسطین ترازیوس الله جنن فلسطین د اسرائیل د پنجین آزاد کی دا د انبیو شهرو شام چې د انبیو خارو فلسطین چې د دلته انبیو سیدلو ډیر مقدس مقامات ابراهیم علیه السلام مبارک هجرت چې کوم د فلسطین ته کړو دار هجرت د ابراهیم علیه السلام د فلسطین وګورئ یاد ساتي د نبی علیه السلام د هجرت خار مدینه منوره وا او د ابراهیم علیه السلام د هجرت خار فلسطین او ځکه الله فلسطین ته مقام ورکړی دی یاد ساتي دا فلسطین چې نن په تمام دنیا کې بیت المقدس یادېږي دا ځکه دا د ابراهیم علیه السلام د هجرت خار وکنه اوس یعقوب علیه السلام را روان شو خپل مال حال ګډي چيله او خان غواګانی په سوول سراور ور سره دي یو قافله تیار ده او یو زامن دي ور سره دا یوسف علی السلام ټول کې کشر دي معصوم دي په پلان ډیر ګران دي قافله را روانه ده چې کله د کنعان حدود ته داخليږي نو په دغه وخت یعقوب علی السلام سره غم پیدا شو چې یره زه د کنعان نراوتم نو زه ول راوته خو زما یو ورو عیس نامه وا او داغه برخه دعا پلار ماته کړي ونه ماته عیس ډیر غوسو
او زما رور دا قسم خوړل چې زه به تا وجنم نو زه داغه د يرنا د کنعان نه راغله مفدان کې آباد شوی ما نو نن چې زه بیا کنعان ته زم نو زما ضرور خو ما غسه غوسه دی خو به ما نه بیا انتقام اخلي خپل قسم به پوره کوي یعقوب علیه السلام سره دا فکر پیدا شو نو یعقوب علیه السلام مبارک 200 غډان یو کس تور کې دا مخ کې لاړ شه او چې کله ته کنعان ته ورسېږي نو د اسحاق علیه السلام د بچی ته پوښتنه کوي دلته د اسحاق علیه السلام یو زوی اوسېږي عیس نامه هغه څوک دی چې عیس در سره ملوشي نو ته ورته چې ستا یو ورور دی او هغه دا ګډي چې لاره کې دا غډان را کړی دي 200 غډان دي ته په تحفه کې دار لګلې دي نو ما ته اندازو لګي کدی واغستو او دې په خوشاله شو نو د دړنه به ما ته خیره وته وي د دړنه به ما ته صفا شوي وي نو یعقوب علیه السلام چې کم دي 200 غډان دی یو کس په لاس باندې خپل ضرور ترولېګل چې عیس دا دومره غټه توفه وکړه عیس باندې ډېر غربت او غریب شوی و چې 200 غډان یو کته ډېر خوشاله شو بیا دې پس لږ ساعت نو تیر دا ور سره ناس ته 200 غډان مخه ته ولاړ دي یو شی به بعد چې کم دي یعقوب علیه السلام دویم کس ته 200 چيلي ورک وې دا 200 چيلي والا او ما نه مخ کې لاړ شه او د عیس ته پوسو کړ اسحاق علیه السلام زوی دې زما رور دی او چې کله دا کور پیدا کو نه سره ملوشي ورته چې ستارور په یعقوب باندې یعقوب سلام ویلو او تعالی په توفه کې دا 200 چيلي را لګلې نو دا غي نه بعد دا دویم کسال تور رسیدو سلام واچولو وعلیکم السلام په خیر راغی سو کې لکه وستارور یعقوب علیه السلام را لګلم څنګه را لګلې دا 200 چيلي چې کوم د تعالی په توفه کې را لګلې دي دا ستارور را لګلې دي اول 200 غډان ورغه بیا 200 چيلي ور واستو رور چې ګډانو ته وکړه عیس ډیر خوشاله شو چې ورپسې چيلو ته وکړه نو چې پړګي کلګم سو هغه ټول لړنه ووت داغه نه بعد لګو خان او غواګان راواغستي د دریم کستور کوي دا لاړشه او کنعان ته چورسيږي د خپل بهر دیلا چې کنعان ته ورسيږي نو دا کنعان کې عیس تور کچ دا ستارور د دریم توفم تا د پاره لګلی دا دام قبول کړه نو په دغه وخت کې چې دا دریم توفه د خانو د غواګانو مشترکه راغه نو عیس بیا ډیر خوشاله شو داغه نه بعد قافله را داخله شو کنعان ترا یعقوب علیہ السلام ته اندازو شو چې بیا زما ورور چې ان شاء الله خوشاله شو چې توفه قبول کړي ډېر صفا شوی دی اوس په دې وخت کې یعقوب علیہ السلام دا عیس مشر ورو یعقوب علیہ السلام کشرونه دی بیا هم خاطر کوي کله چې قافله راغه نو یعقوب علیہ السلام په دې قافله کې پټ شو ډېر مال حال دي خلک پکې زیات دي پټ شو خلکو توایج کې دلته عیس راغی او تاسو کو چې دا قافله د چا ده او دا مال حال د چا دی نو تاسو به صرف دومره وایي چې دا دلته په کنعان کې یو کس اوسېږي دا غنامه د عیس او دا یو غلام دی او موږ سره په فدان کې اوسېدلو او دا غلام نوم دی یعقوب نو دا د یعقوب قافله ده او دلته چې کوم در روان دي خپل رور خپل مالک او مولا عیس سره ملاویدل غواړي او دا د غټول مال حال دی یعقوب چې کوم دی خپل مالک لره روان کړي دی عیس ته وروړي یاره په دغه وخت کې چې کله دا قافله ورسېدله او د عیس ته پوسو کوي دا قافله د چا ده نو چا ورته ویل چې دا یو غلام چې یعقوب نامه ده او د عیس غلام دی په فدان کې اوسېدو نو دا د یعقوب مال دی او د خپل مالک لره روان کړي دی عیس ته وروړي نو په دې وخت کې عیس بیا ډیرو جړل چې یعقوب علیه السلام دومره مال ما تر واستولو دا غي باوجود د په کنعان کې نه په فدان کې دا مشوره چې د یعقوب د عیس غلام یما دومره پورې مشفق او مهربان رور زما دی نو د دې باوجود هم دې زوجنم نو عیس په دې خپل لګ ډېر پیمانه او په جړا شو یعقوب علیہ السلام په قافله کې پټ دل لري نو ورته ګوري چې کله د خپل رور په جړا باندې لیدلو نو بیا په دغه وخت یعقوب علیہ السلام را منډه کو د خپل رور لغاړه ورکا او دواړو رونو ډیر زیات وجړل قافله په دغه زیرو کو کش پدل ته تیر شوله چې سحر شو نو عیس ورته چې ته بنن ما سره زیو زما مل مبای تاسو ټول لازم المسیاکم نو تمامه قافله بیا عیس بوتلو په خپل کور کې په خپل حجره کې خپل ملمانو ګرځول یا سات اوس عیس او یعقوب علیہ السلام دواړه یو ځای استوګنی اختیار کړ یعقوب علیہ السلام د مور سره مولوی کی دلته چې کوم دی عیس ته عیس زمانہ دي سره یو ځای پاتې شو یعقوب علیہ السلام ته الله نبوت ورک دا عیس دلته سیدو ورته ورورا که خفقیږي نه مادل د ډیره ضمانت تیر کړی د ستا په اجازه باندې زدي نه هجرت کوم بل علاقې ته زم دلته چې کوم دی زما د غربت ته زما بچی دی مونږ تنگ شوی نو کستا خوخه مونږ بل ته لاړ شو نو دی بیا روم ته لاړ
د دې عیس په زامنو کې د یو زوی نامه روم وا دی یو علاقې تلل التاباد شو د اغه زی هغه تمام آبادی چې کم دی د دې په نوم باندې یادېږي نو بیا د دې عیس دومره اولادو چې داغې نه سلامت ملک جوړیږي دا نن چې ملک د روم یادېږي وي دا د عیس د اولاد نه الله تعالی باد کړي ملک یاد ساتي دا د عیس د اولاد نه آباد دی ولې آبادو ځکه چې د خپل پلاری اسحاق علی السلام دعا کړې و او داغه د دعا د برکت نه الله په اولاد باندې برکت خو دی اوس د عیس په اولاد کې صرف یو نبی راغلی دی بل نبی پکې نشتا تاریخ لیکي د عیس په اولاد کې صرف د عیس نه بعد صرف یو نبی راغلی دی او د هغه نبی نامه د حضرت ایوب علیه السلام یاد ساتئ بس د ایوب علیه السلام د عیس په اولاد کې یو نبی واپس راځو یعقوب علیه السلام یعقوب علیه السلام چې کنعان تراغه نو د بیبي چې دیمه بیبي و راحیل نامه وا د دې صرف یو ځوی شوی د یوسف علیه السلام دا غینوم دی بعض تواریخ دالی کی وی 15 کال د یوسف علی السلام نه 15 کال بعد د یوسف علی السلام تعالی دیم رور ورکولو د یوسف علی السلام د مور په ګډه باندې دیم امید پیدا شو چې کله هغه معصوم پیدا کیږي دا کنعان دی اوس په دې کنعان کې 15 د یوسف علی السلام عمر 15 کال دی چې په دې وخت کې د یوسف علی السلام خپل سکت به یم رور پیدا شو د اغنم کې خودل شو بنیامین ابن امین یا بعض تواریخ ابن امین لیکي دا شاذ دي او اکثریت تواریخ او مشهور او دغه لیکي چې کوم مشاهیر دي هغه زیات تر دالی کې وي د مبارک نامه وا بنیامین دویم یور د یوسف علی السلام پیدا شورور هغه باندې نوم کې خود شو بنیامین خود دې بنیامین د پیدایش سره د پیدایش په واقعا کې مور ته تکلیف زیات پیدا شوه او په دغه درد ذهن کې او په دغه ډیلوري کیس کې د مور بیبي راحیل وفات شول اسماعیل یوسف علیہ السلام مور بیبي وفات شوله د دنیا نه لاړه راحیل پیدا شو د یو ورځې معصوم د مور د دنیا نه لاړه د یوسف علیہ السلام عمر په دغه وخت کې 15 کال دی یوسف علیہ السلام خپل میرنه مور ته پاتې شو چې داغه نامه د لیا دویم مور بلها دریم مور زلفا دا دوی وینځوي خو یعقوب علیہ السلام ور سره نکاح کړي و اگر چې وینځوي خو مین دی کېدلی او خپل سکه مور چې کم دی راحیل وا او خپل میرنه مور چې کم دی هغه لیا وا دا لیې مور هم وا او ترور هم ځکه د مور مشره خور وا نو دای ترور هم کېدله نو دینه بعد د یوسف علی السلام او د بنیامین تربیت چې کم دی دا لیا شروع یوسف علی السلام ډیر خستو تاریخ دالی کی وی چې کله لیا تا یوسف علی السلام پاتې شو نو د لیا د یوسف علی السلام د محبت او د یوسف علی السلام د حسن د لیا خپل بچی هیر کو د لیا ټول پام او فکر چې کوم د یوسف علیه السلام ترا وړېدل اوس په دې وخت کې د یعقوب علیه السلام خور وا د یوسف علیه السلام ترور ده ډېر ورځې بعد د یوسف علیه السلام لیکره راغی یعقوب علیه السلام کړه خپل خور راغی یعقوب علیه السلام سره ناس ته د ډېر زمانه بعد راغلی وا یعقوب علیه السلام چې د پالکتوب لیدلې د واده نه بعد یعقوب علیه السلام نو لیدلې اوس یعقوب علیه السلام کنعان ته راغی دلته بل زوی پیدا شو نو دغه ورځ کې ورکړه خپل خور راغه او په دغه ورځ هغه ورځ دي چې بنیامین مور وفات شوی دی او معصوم ورکړه نه وی شوی دی مور وفات ده نو دا خور ورکړه دی مړی دراغله سورې تیرې شوې دی خور چې کم دی یعقوب علیه السلام دی خور د یعقوب علیه السلام ټول بچو ته وکړه یول زامن دي د یوسف علیه السلام سره بنیامین سره دولس چې د دولس وړو بچو ته وکړه نو په دې ټولو بچو کې ډیر خسته او با کمال انسان چې و ډیر خيار چې و د 15 کالو په عمر وړو کې معصوم یوسف علیه السلام دی د دې ترور چې ورته وکړل نو په یوسف علیه السلام باندې ډیر زیات ځړ ورغله یعقوب علیه السلام تکیناسته ورور یو درخواست درته کوم خو ګوره په دې عمر کې د سره ډیره مده بعد مې روشوم یو خبره کوم درخواست به مې رد کینا یعقوب علیه السلام ورته وی خور وایا سوای خور ورته وای اے یعقوب علیہ السلام ستاد بیبی راحیل وفات شولا د دې بچی واړه پاتې شو د زامنې د واړه واړه دا یو زوی د ما تراکه دا به زب وزم او زب د خدمت کوم تربیت به کوم ځکه چې د مورس نشتا نو د یعقوب علیہ السلام ذهن دا جوړیږي دا خیال راځي چې دا ګینه بنیامین نو یادې چې د به زب وزم یعقوب علیہ السلام ته وای دی کې به یو زوی ما تراکه داغه تربیت په زو کم زکه دا معصوم دی یعقوب علیہ السلام ورته وی بالکل خور بوزا خور ورته وی ګورې یوسف یادو موتاره ته ویل چې بوې زنه زو ګورې یوسف بوزما ما بنیامین نه یاد کړي ما نوم نو غسته مال ابو یوسف راکې یعقوب علیہ السلام زړه او یوسف علیہ السلام پورې تړلې یعقوب علیہ السلام د خدای نبی دینو انکار نه کې د خپل خبره نه وډینا
نو خور ته وې زبويزا اوس چې کوم دی د یوسف علیه السلام د ترور د لاس نونی و ځان سره خپل کور ته بوتلو او دلته یعقوب علیه السلام باندې وخت نه تیریږي یو ورځ پس او هر ورځ او یو ورځ پس او هر ورځ با یعقوب علیه السلام د خپل کور نه خور کړه راغی یوسف علیه السلام سره به ورځ دی رکا ما خام بشو ته کور نه روان شو واپس خپل کور ته راغی خو ډیر بخفو شاته به کته چې زمانہ زړه د خور په کور کې پاتې شو او زه به زړه کور ته روانم په دې کې شپې سبا کېږي یوسف علیه یعقوب علیه السلام ډیر تنگ شو خور ته کې ناستو ورته وی خور زه یو درخواست کوم خو تم وعده وکړه چې زما درخواست په معنی ورت کې به نه یوسف علیه السلام بارک یو درخواست لرم خور ورته وی احسان دې را سره کړی چې یوسف دې را کړی وای چې څه درخواست کې زم منم یعقوب علیه السلام ورته وی خوري زما د ازوی یوسف علیه السلام د نظر باقی کور ته بوزم خیر دې جستا یادیږي ته ور پس راځه ولته ګوره ورستل د تیرا ور اعظم ما سره وسیګا خور ورته وی نه یعقوب دانه منم یوسف بما سره یعقوب علیہ السلام ورته وی نه یوسف علیہ السلام زبوزم خور نه منی ورته وی یو شرط باندې دا سه وو کو چې یو وخت به یوسف تا کوي یو وخت به یوسف ما کوي یعقوب علیہ السلام سوچ کوي ودام خدا یو وخت برا کر کور کې تیرې یو وخت په پس دلته زم راځم دا سم سید خور سره دا ومنله خور ورته وی ډمبه هفته بس ما کړه تیرې دا هفته ما کړه سلامت تیرې کی بل هفته کې به ته بوزي یوسف علیہ السلام ورته یادای یعقوب علیہ السلام ودام خدام بنم یو هفته بعد د بوزم خو چې د خپل یوسف خپل کور ته بوزم اوس په دې وخت کې یوسف علیه السلام د خپل ترور کړه چې هفته پوره شو یعقوب علیه السلام سره د خپل زوی د ګوتې نه نشي کور ته بوزي نو د یعقوب علیه السلام د خور ډیر خيار و د دې په شریعت کې داسې فیصله و دا شریعت د دې دا مسله و چې کله به د چانه چاغلاو کا د چانه به چاغلاو کا او په غل باندې بغلا ثابت شولا نو هغه غلبا د هغه غلا په جرم او سزا کې چانه چغلا وکړي و دا غیب لس کاله خادم او غلام پاتې کېدل سزا بداوه چې مثال دی یو کس په دې بل غلاو کا دا چا چغلا کړي د په دغلا ثابت شو اوس به دا غل چې چانه غلا کړي و دغه په کور کې بل لس کاله خدمت کې دی بل توسیږي لس کاله اوس د یوسف علیه السلام ترور دا دی یو کمربند راواغست د ابراهیم علیه السلام کمربند په میراث کې ورته پاتیو د راواغستو یوسف علیه السلام پس پلار راغله د پلار بوزي دی کوټی ته کو یوسف علیه السلام معصوم دی د 15 شپږو کالو عمر کې دی په دې ترور چې کم نه د شانه ولا کمربند تو کو جامو لاندې او ولا او تړلو او بیا په کمیس راواچولو او یوسف علیه السلام ته و چې زبچې د پلار سره وسلاړ شي یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام سره ډیر په خندا خوشاله غاړي غټه پلار اوس به کور ته راغ سبا شو ورپسې خور راغ یعقوب علیه السلام کر خور راغ جاړي وې زما د نیکه د ابراهیم علیه السلام کمربند رکشوي دي او زما د نیکه ابراهیم علیه السلام دا کمربند ماته میراث کې رسیدلو هغه زما کمربند نشتا او زما په شخ په یوسف باندې راځي چې دا کمربند به مانه دی یوسف راوړي وي ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام ورته وی زما زوی خوړو کې معصوم دی چې راتلو اسم ور سره نو خوري ما د لاس نه نیولې اسم نه دی راوړي وینه زما شک په د باندې راځي ته پټ کړي وي اخو دې خو کور کې وګورته وی نشتا یوسف علیه السلام یې زب تلاشی اخلم اخو معصوم دې کمربند ورته ترور د کمیس لاندې تړلې چې کله ولا کمیس چت کو وراشه یعقوبا ته چې یوسف لا نه کوي دا ګورستا یوسف زما د کور کمربند راوړي وګوره کمربند را پټ کړي دی راوړي یعقوب علیه السلام تیر چپ پاتې شو आवाज اډوغهږي کو چې زګه دی وخت زما په زیبانه بستوري ګوتی خلک راکاږي د غلا نوم به پوری کیږي نو یعقوب علیه السلام په چپ خپل باندې پاتې شو اس غو غرض نه کو اوس دې ترور د یوسف علیه السلام د لاس ونی او واپس کور ته راوست وي دی اوس لس کاله زما په کور کې زما خدمت وکي ځکه په د باندې زما غلا ثابت شوی ده دی اوس لس کاله ما کرته دی یو هله جوړه کړی و یوسف علیه السلام د لاس ونی وو او ترور چې کوم د خپل کور ته راوست اوس دا ترور ویل دا یوسف علیه السلام به ما کړ لس کاله تیری نو لس کالو د پاره د سکور ته راوست یو کال تیر شو یعقوب علیه السلام به روزانه د خپل زوی پسې راتلل دغه ورځ امتحانات شروع دي یو کال تیر شو چې دویم کال پوره شو د یعقوب علیه السلام خور یعنی د یوسف علیه السلام ترور بیبي وفات شو نو یعقوب علیه السلام راغی خپل یوسف په غي کو خپل کور ته واپس راوستل سبحان الله دې جنوس یوسف علیه السلام د خپل پلار غيږی تا او د خپل پلار تربیت تر ورسېدل اوس د دینه بعد د یوسف علیه السلام واقعا اگر رب ذوالجلال د قران عظیم شان پایاتونو کې بیانې دلته صرف دومره یاد کړئ
چې د یعقوب علی السلام سلور بی بیان دي د مشری بی بی نامه ده لیا د دویمه بی بی نامه ده راحیل د دریمه بی بی نامه ده بلها او سلورمه بی بی نامه ده زلفا دا بلها د راحیل وینځوا او دا زلفا د لیا وینځوا د یوسف علی د یعقوب علی السلام 12 زامن دي په دې کې شپږ زامن د لیا نشوي دي او سلور زامن دا دو زامن چې کم دي د راحیل نو دو د زلفا نو دو د بلها نو نو د یوسف د یعقوب علی السلام ټوټل 12 زامن دي او یوسف علی السلام یعقوب علی السلام چې د اوس په کنعان کې آباد شو په کنعان کې استوګ نه اختیار کا په کنعان کې د مبارک آباد شو د دې پورې د یعقوب علی السلام دا کیسه دا خبره وا د تر یعقوب علی السلام پورې اړ لرلو دا ختمه اوس دې زنه د یوسف علی السلام واقعا مون شروع کو ان شاء الله د یوسف علی السلام دا خوندوره واقعا وا د قران عظیم شان د آیاتونو د بیان او تفسیر سره سره به تاسو د دې فکر نو سور ان شاء الله اول دا یاد ساتئ چې د یوسف علی السلام نامه په قران عظیم شان کې 26 مرتبه ذکر شوی دا د جناب یوسف علی السلام نوم په قران کې 26 ذکر رب ذوالجلال بیان کړی دی اول نمبر په سورته انعام کې الله داغه بیان کړي او دویم نمبر په سورته غافر کې داغه بیان دی په دې دوه سوراتونو کې سورته انعام کې یو ځکه بیان سورته غافر کې یو ځکه بیان شوی دی دوه ځکه بیان دا شو او 24 کرت د یوسف علی السلام نوم چې کوم دی الله تعالی په سورته یوسف کې بیان کړی دی سبحان الله نو په تمام قران کې د یوسف علی السلام د نامې بیان 26 مرتبه راغلی دی یاد ساتئ دا یو شو دین علاوه د یعقوب د یوسف علی السلام یو فضیلت او خصوصیت دا دی چې د مبارک په نوم باندې مستقل صورت رب ذوالجلال نازل کړي دي تاسو ګورئ 1,40,000 کم زیات پیغمبران دي په دې کې د بعض انبیو په نوم باندې قران کې صورت نازل شوی د هر نبی په نوم صورت نه دی نازل په قران کې یو صورت دی سورته محمد صلی الله علیه وسلم دا د نبی علی السلام د فضیلت په نوم باندې دا غي د نامې په فضیلت باندې یو صورت نازل سورته محمد دی دویم صورت د فضیلت والا شرف ذوالجلال ورته فضیلت ورکړي هغه سورته ابراهیم دی د ابراهیم علی السلام په نوم باندې په قران کې مستقل صورت نازل دی او دریم صورت چې الله دی یو نبی په نوم باندې نازلې نو هغه سورته یوسف دی یاد ساتئ سورته یونس هم شته نور سورتونه هم شته خو لکه د هر نبی په نوم باندې صورت نه دی نازل ډیر انبیا داسې شته چې دغه په نوم صورت نه دی نازل لکه موسی د موسی علی السلام په نوم صورت نشته د عیسی علی السلام په نوم باندې نشته ډیر انبیا دي چې دغه په نوم باندې قران کې صورتونه نشته د ابراهیم علی السلام په نوم باندې نازل دي نو لہذا دغه رنگ د یوسف علی السلام په نوم باندې هم چې کوم دی په قران کې یو صورت نازل شوی دی دغه رنگ چې کوم دی د یوسف علی السلام واقعا چې دا رب ذوالجلال په قران کې هغه ته احسن القصص وای د ټولو قصونه الله فرمای خسته کیسه د یوسف علی السلام کیسه سبحان الله رب ذوالجلال وای د ټولو قصونه خسته کیسه نو چې الله ورته خسته وای یقینا چې خسته کیسه به وي دا خسته کیسه ورته ویل شوی دا د دې توجیه او د دې وضاحت مفسرین کرامو کړي دي ان شاء الله دا غي بیان هم درته بیا په خپل ځبان دی وکم بل دا دی یوسف علیہ السلام مبارک دا سورۃ یوسف چې الله نازل اولو په دې قران کې دا ول نازل شوه ته دې وجد نزول مورین دینه بعد ان شاء الله بیا کیسه د یوسف علیہ السلام شروع کی د یوسف علیہ السلام مبارک دا سورۃ یوسف چې نازل شوه د یوسف علیہ السلام په نوم سورۃ تاول نازل دا په مکه معظمه کې نازل شوه ول نازل شوه د مکه معظمه کافران مشرکان يهود تکې ناس ډیر جړه فریاد ورته و موږ د دې نبی علی السلام نه ډیر تنگ راغلی زمون خدایانو بوتانو ته کنزل کوي زمون د دین مخالف دی شرک نه مني بت پرستی نه مني د نبی علی السلام مبارک بارک ډیر شکوي د مشرکانو يهوديانو ته وکي موږ د په علاج نه پويو او موږ د مهرانیو چې دا د خدای نبی دیو کنه دی يهوديانو ورته خاندل ویس ګرانه خبره نه ده تاسو لاړ شئ او دی محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یره د یوسف علی السلام او د دارونه یعنی د یعقوب علی السلام دا اولاد مصر ته ولتلو کنعان ته ول راغلو او دی فدان ته ولتلو د یوسف علی السلام درونو متعلق د یعقوب علی السلام
او داغه زامن مبارک تپوس تاسو د نبی علی السلام نو کوي د دې په قران کې دا خبره نشته کدا د خدای نبی وي نو دې به د یوسف علی السلام واقعا صحیح بیان کی او کدا د خدای نبی نوي نو دې چې کم نه مونږ ته د آل یعقوب واقعا د سره بیانول نشي دا بعد چې کم نه نعوذ بالله د تکذیب یو سبب وګرځي کې الیاذ بالله پته مو سلګي په قران کې د یوسف علی السلام واقعا نشته نو دته د یوسف علی السلام پته نه لګي نو يهود ورته وای تاسو لاړ شي نبی علی السلام ته کې نه او تاسو ته نو کې مشرکان ورته وای چې د یوسف علی السلام واقعا بیان کا او د یعقوب علی السلام د اولاد حال راته بیان کا کدا پر حق د خدای نبی وی دی بیان کی او کدا خدای نبی نه وی نه د دانش بیانول د مکی مشرکان را نبی علی السلام ته کې ناس وي ته خو چې پیغمبر او په ما باندې جبريل وحي نازلې نو زتا نه موږ د پوس کو چې دا یوسف علی السلام آل یعقوب چې د یعقوب علی السلام اولاد دي د مصر نه کنعان نه مصر ته ولاړ او دي چې کوم نه شام ته ول راغلیو دا مختلف علاقو کې دي پادشي وجه سوا د دې تاریخ مونږ ته بیان کا دا کیسه مونږ ته بیان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه جدي کړه دا مطالبه وکا هم په دغه ساعت باندې جبرئیل علیہ السلام راغی او سورۃ یوسف نازلېږي او رب ذو جلال ورته فرمای چې نحنو نقص علیک احسن القصص اے محبوب مونږ په تا باندې یو خسته کیسه د یوسف علیہ السلام بیانوو وایره مونږ درته بیانو وایره نو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام باندې په دغه وخت کې سورۃ یوسف نازل شو بیا رب ذو جلال په دغه سورۃ یوسف کې د یوسف علیہ السلام واقعا شروع کړه یوسف علیہ السلام مبارک اوس په بلار ته د دې د ترور د وفات نه بعد د پلار غږی تراغه دلته اوس عمر 13 شپې سبا کېږي یوسف علیہ السلام عمر 12 کال ته ورسېدو د چې کله کنعان تراغه نو عمر 15 کال او اوس په کنعان کې د خپل زرونو سره او د خپل پلار سره استوګ نه اختیار کانو عمر 12 سال ته ورسېدو چې کله د یوسف علیہ السلام مبارک عمر د 12 کال شو نو په دغه وخت کې د وو کالو په دوران کې د پلار باندې یوسف علی السلام سره ډیر زیات به کچه محبت کولو یو ټیم به ځان نه یوسف علی السلام نه جدا کولو همیشه به د ځان سره ساتلو بس پلار به ور سره انتهایی محبت کولو د دې پلار نه نور بچی هر کړی یوسف علی السلام داسې حسن ورته الله ور کړو په دې کې د یوسف علی السلام هیڅ ګناه نه و الله ورته حسن ور کړی د یعقوب علی السلام هم پکې ګناه نه و هغه محبت چې د زړه محبت وي جایز ناجیز نه یادو جایز محبت د زړه محبت دی د یو انسان دوی بیان دي اسی مثال له خبرې تاسو په مسله پویوم دوی بیان دي په دې دوی بیانو کې دی یو سره د زړه محبت دی او د بل سره د زړه محبت نشته دی نو چې د کوم سره د زړه محبت دی په دې زړه محبت باندې الله تعالی دی خاون سره مؤاخذه نه کوي چې تا دی یو سره د زړه مینه و دی بل سره دینه ونه ته جهنم ته ځنه جنا د زړه محبت به اختیار دی په دې باندې الله مؤاخذه نه کوي د یعقوب علیه السلام د زړه محبت الله د یوسف علیه السلام سره پیدا کړی و په دې کې نه د یوسف علیه السلام اختیار او نه پکې د یعقوب علیه السلام څخه خطا و نو د یعقوب علیه السلام ټول محبت او مینه چې د یوسف علیه السلام سره و او یوسف علی السلام په پلار باندې ډیر ګرانو نو په هر ټیم کې وی پلار ځان د یوسف علی السلام باندې جدا کول او هر ساعت کې به ځان سره ساتلو او د یوسف علی السلام د خوشالولو به ډیر زیات خیال ساتلو په نسبت د نورو بچو سره چې یوسف علی السلام د 12 کالو شو په دې رونو باندې خاصم خنه لګیدو نو یوسف علی السلام پلار تراغي او پلار ته ورس کې ناستو او پلار توای چې د قران عظیم شان آیاتونه دي یوسف علیہ السلام پلار ته وای چې اے بابا جانا انی رأیتها اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین یوسف علیہ السلام د 12 کالو معصوم دی پلار تراغه کې ناس بابا جان ما بیګا یو خوب لیدلې دی په خوب کې ما یول ستاری ولیدي یول ستوري او یو منور لیدو یو مسپګمې ولیدا ګوره دا یاد په اخره کې یو ټیم کې د دې باندې بیا خبرې کوم د کسی په اخره کې ودري جمعې بعد به چرته دې بیا نمبر راځي دلته به صرف یو نقطه بیا بیانوم هغه دا یاد تاسو ذهن نه باسي یوسف علیہ السلام پلار ته وی بابا جان ما یو لستوري ولیدل او یو منور لیدو یو مسپګمې ولیدا دا ټول می بیګا په خوب کې ولیدل چراغ او دا ټول ما ته په سجده پریوته د ټول ما ته سجده وکړه سبحان الله دا ټول ما په خوب کې بیګالی دي د ټول ما ته سجده کړل دیار لس اشیاء یو نور یو سپګمه او یو لستور د دیار لس اشیاء ما ته بیګا په خوب کې سجده کړی دا
پلار ورته سوای د دې خوب بارک قال یا بنیا دا د قران آیاتونه ویما لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. څومره خسته خبره ورته کوي بچیا دا خوب دی رونو ته م بیانوا لا تقصص رؤياك ته م بیانوا دا خپل خوب دی على اخوتك رونو ته ولی وجدانو چې ستاسو دارونه به چکن تاسو سره زیات ہوږي یا دارونه ستاسو دشمنان دي. یوسف علی السلام نه دا ذهنیت نه جوړه چې دا دارونه دشمنان دي ورتوای کې دیش دي تا د سمکر او فریب جوړ کې دارونه ولی به جوړي وای ځکه چې دا شیطان د انسان ښکار دشمن دی نو دې سره شیطان دی د انسانان دی شیطان به چې کم دي ته مکر او فریب په ذهن کې واچي وسواس به واچي نو ستاسو دارونه ستاسو دشمنان نه دي خو لیکن دومره دا چې دارونه به تاسو د شیطان په لمس باندې سمکر او فریب جوړ کی تا ته نقصان در ورسي لہذا دا خپل خوب دی خپل رونو ته بیانوا ګوري چې کلم یوزوی د بل رونو شکایت کوي یا خپل کې دی بچی ورانوي نو دا مو چې ټول عمر تاسو سره بد کړی دی استاد سره داسې کوي استاد دشمن دی استاد خیر خواهی نه غواړي پلار دې د ځامن کې نه چې بچي استاد روړ دی استاد بدخوانه دی استاد روړ دی استاد خیر خواه دی استاد ملاتړ دی او انسان سره شیطان وی شیطان ورته کړي وی او سبه ورچولي ستاسو دشمن نه دی بچي. یوسف علیه السلام په دی واقعیا کې ټول تعلیم دی ټول حکمت دی ټول عبرت دی پکې پند او نصيحت پکې زیات دی. نو ګوره یعقوب علیه السلام د دې واقعین تاسو دوس چل زده کوي. یعقوب علیه السلام د خپل بچو ته داسې یوسف ته داسې نه وی علیه السلام ته چې نه د خپل رونو ته خو م بیانو ګوره دی باندې ته بدی لګي دی تاسو سره ګوره نه لګي او ته ورته پسترګو نظر کې خن راځي دا ورته نه وای وینا بچي دې ته خوب م بیانوا انسان سره شیطان دی او شیطان د انسان ښکار دشمن دی نو ګوره دغه په وسوسه به تاسو سکید او مکر او فریب به جوړ کی لہذا د خپل زرون ته دا خوب م بیانوا دا خوب کنه پټ کا. نو یوسف علی السلام د پلار خبره منی او د خپل روریان ته دا خوب نه بیانای دې زبانه بس ته دې جنب ان شاء الله بس باقی تمام واقعات یوسف علی السلام کیږي وما علی الا البلاغ.